د کنځلو جواب به قطعا په کنځلو نه کوي. ما خو ځکه دا حدیث خو مې درته ځکه ووایي چې لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي وګوره پهلوان هغه سړی نه دی چې خلک راپرځوي بلکې پهلوان هغه سړی دی چې د غصې په وخت په خپل نفس باندې قابو. نو که یو سړی تا ته ډېر سپکې سپوریا ماته وایي نو څه ما پسې هغه نښلي لکه څنګه چې امام اعظم صاحب ته یو کس ورپسې خبرې وکړې که نه چې کله پته ورته ولګېده نو الوه یې وله ور ولېږله د پستې او د بادامو. نو چا دې تپوس وکړو جي عجیبه خبره ده تاسو پسې هغه خبرې وکړې او تاسو لا لولېږئ. نو هغه ورته وایي دا خو کوم دي دا خو کوم دي چې زه وله نور هم څه ورېږم چې په تندي یې ښکل کړم. وایي جي څه مطلب و؟ وی هغه ما پسې خبرو کړو غیبت یې وکړو نو چې د کوم نیک عمل کړي هغه ما ته د راشب کړو هغه د ما ته هسې بې سره کړو. وی دا خو د زما سره ښېګړه کړې ده. وی چې د زما سره دا ښېګړه وکړه چې ما ته خپل نیک عمل راکړو وی ما ولې د هغې په بدله کې لږ الوا ورولېږله. ته سوچو که کنه دا کوم اخلاقي شکست یې ورکو نو شکست به اخلاقي ورکو. د کنځلو جواب به قطعا په کنځلو نه کوو. نو بس که ما ته یو سړی کنځل کړي نو کوي دي یو سړی ما ته سپکې سپورې کوي دي. عزت او ذلت د چا په لاس کې دی؟ هلکه عزت او ذلت د چا په لاس کې دی؟ کو ټول دنیا را چې الله تعالی عزت درکې کنه دا ټول دنیا را یوزي شي تعالی ذلت درکول غوښتل غواړي. زما د قسم په هغه ذات وي چې د چا په قبضه کې زما ساده قسم دی چې پوچې ذلت نشي درکولی چې الله اراده دی چې زه عزت درکوم. او یو بل خبره دې سره دا کوم چې الله د ذلت درکوي او الله بس الله دا وایي چې بس د ذلت ته بس خدا ټول دنیا راغون شي کنه او په څه طریقې سره تعالی عزت درکول غواړي چې چرم تعالی عزت نشي درکول دا خلک چې الله ذلت درکوي. بار دا خبر کو کنزل ته چا وکړو معافي کا یو سړي ته سپکې سپور وي غاپي به لړکا اګنور کرو